دولت الوزیرین زین فضل نبی ملګرو دی وخت موږ موجود د تحصیل د بابو کې د اګریکلچر د آفیس د مخامخه چې آلته پورونه شروع دي د هغه زمیندارانو د کاشکارو د پاره د غنمو د تخم تقسیم شروع دي چې کوم د زمیندارانو د سیلاب د هغې ځمکې متاثره شوي دي د ورلد بینک د طرف نه کوم دغه یو پراجیکټ د ورلد بینک طرف نه دا غنمو هغه 50 کیلوګرام دغه ورکوي او دا پورونه چې شروع شوي دي د تحصیل د بابو د اے سی چې کوم د مس ملي حصار چې کوم دغه ابتدا کړې ده او اوس هم دا دغه شروع دی د پورونه چې دغه شروع دی او دا په دې ته په نوخار کې دا چې کوم بابو کې چې کوم 2400 کاشکاران چې کوم دي هغه دا ورکوي د ایکر په حساب سره ملګرو پراجیکټ دې د پټس پراجیکټ شروع دی او سره چې کوم ډېر حامله قوم دي هغه حامله موږ په وخت کې کوم کړی دي لکه دلته سروې شوي ده د پاک آرمي طرف ته کوم سروې شوي ده بیا په هغه سروې کې چې کوم د محکمې پټوار هم کوم هغې کې د اے سی د طرف نه هم خلک اهلکار شامل وو هغې کې د تحصیل د ناظم د طرف نه هم شامل وو د ویلیج کونسل طرف نه هم د خلک پکې شامل وو خو بیا هم بدقسمتي ده زمینداران خلک چې کوم دي بیا هم تنګۍ کوي ځکه چې هغوی نه فرد لمبرې غواړي ملګرو فرد لمبرې چې کوم دی دا د زمیندارانو د غریبان خلک دي او هغه فرد لمبرې چې کوم دی هغه دې وخت پټوار خانې ته نشته که پټواري ته خپل پټواري ته ځي نو هلته دې باقاعده د 500 چې کوم دی هغوی نه پیسې وصولیږي 500 نه هلته 1000 پورې او باقاعده زمیندارانو دا په خپل دغه باندې دا سټیټمنټ جاري کړی دی چې مونږ پیسې اخلي پټوار خانې ته چې مونږ لاړ شو پټوار ته مونږ پیسې د پټ لمباري په اویز کې پټوار وریا پرمونه راکړي دا پرمونه غلط 500 روپیا یو پارم اخیستی او دا اوس مونږ بیا واپس ځو پټوار خانه کې سیلاب والی پټیم والی رانا کورونه موږ ټول خراب کړی دي او موږ سار دلته راغلي پټوار خانه کې خو ستومانه کوز دلته راغلي زموږ 3 غنټې چې په سپینا کې ولاړ او موږ ته زاري مينت کوو پیسو ولاړ کوي او چې کومه غریبان دي هغه رستو کوي موږ نه خو چانه 1500 چانه 200 چانه 1000 روپیا هم پکې وایي سروې وشوه د پاک آرمي نه ښه سروې وشوه دلته هغې کې ټول د سروې چې کوم متاثرین دي څومره ځمکې د هغې متاثرین شي هغې سروې وشوه هغه ډاټا راغه خو بیا د هغه ډاټا کې چې کوم دی بیا دا غریب خلک تنګې او دا چې محکمې پټوار ته ځي پټواري خو اول پټوار خانه کې وینه چې بیا لاړ شي د پټوار خانې ته لاړ شي نو هلته دې باقاعده پټواري چې کوم دی د بکولې د دې زمیندارانو چې هلته موږ فرد لمبر چې کوم دی هغه موږ د هغې په عوض کې پیسې اخلي او دا باقاعده سټیټمنټ پورو هم جاري شوي دي وخت غواړئ ملګرو حکومت ته دا پکار دي چې تا سروې کم وکړه تا کم د آرمي د طرف نه کم سروې زموږ سروې راغه چې بای په دې دا د ویلیج کونسل کې دا د متاثرین دي دا د زمینداران د دې دا فصل دغه شوی دی افیکټ شوی دی نو پکار د هغه دغه چې کم دی بیا د هغه د سروې مطابق چې کم دی هغه زمیندارانو ته دا تخم ورکړی شي او دا زمینداران چې کم دي لکه دا زموږ د زراعت چې کم دی اریډ هډي ده نن دې کې داسې خلک شته چې هغې ځمکې خرابې شوي دي ای فصلونه تباه شوي دي ای غني تباه شوي تاسو موږ څنګه وخت فوق تاسو موږ هغه سیلاب متاثرین اخولو نن هغه خلک شته چې هغه خپل ځمکې نشي جوړولی ځکه ټیکټرې ګرانې دي هغه او بیا حکومت دې له ورلد بینک طرف نه چې کوم پراجیکټ شروع شوی دی دغه نه چې یاره دې متاثرین ته موږ سیلاب د کم کاشکاران د ځمکې خرابې شوي ای ته به موږ تخم ورکوو خو بیا هم هغه چې کوم دی هغه تخم ته ورکې خو د پټوار چې کوم دی د پټوار د فرد لمبرې څه ضرورت دی دې کې موږ دې کې بل سوال هم راځي لکه دلته خلکو اجارې کړي دي ډېر زمینداران چې کوم دی اجارې شوي دي نو د هغې فرد لمبر خو د هغې زمیندارانو په نوم باندې فرد لمبر نه روځي ځکه ځمکه خو اجاره شوې ده نو فصل به دغه دا پیل په چا ته میلاویږي دا تخم به چا ته میلاویږي دا چې چا فرد لمبر په نوم باندې هغه کسان ته میلاویږي نو موږ به د حکومت ته خواست کوو د دې دغه د دوی چې کوم خواست دی هغه وایي چې یاره دا فرد لمبر چې کوم دی دا دې لرې کړي دا سیسټم دې لرې کړي ځکه پټواري خو اول شته نه پټوار خانه کې وینه او بیا چې کوم دی پټواري کښېني نو پټواري لکه فرد لمبر یې اخیستل ډېر ګران کار دی د محکمې د پټواري نه راوښکلو نو بیا هغې چې کوم دی محکمه داسې شته داسې پټواري شته چې هغې باقاعده خپل دې متعدد هغه چې کوم دی ناجیزه فایده اخلي او فرد لمبر هله ورکوي چې کله هغه لا جیب ګرم شي زموږ د هلکو خبرې وي ډېر مهرباني دي